والله 2 رکعاته مونږ د زما او ستا په اخلاص باندې چې 2 رکعاته مونږ وکړو 2 رکعاته او دا لیلۃ القدر شپې هغه سره موافق شي. تا ته پته ده دا 2 رکعاته داسې شو لګاتا چې 3 کاله 4 میاشتې د رب کائنات په حضور کې 2 رکعاته مونږ کړی. ډیره لویه خبره، ډیره عظیمه خبره. او دا خبرې ارتدام وکړم بیا اعتکاف باندې یو 2 خبرې ارته کومه. دا شپه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امت له ورکړې شوې ده که آیا مخکې امتونو د پارم دا شپه وه؟ په دې باندې هم ځان پوه کړئ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابي دی انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه. انس ابن مالک فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایل لیلۃ القدر شپه په تاق شپو کې رمضان کریم په اخره عشره کې زما امت نه علاوه رب کائنات یو امت لنه دا ورکړي. دا خصوصیت دی د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم. والله لیلۃ القدر شپه ما او تا د پیغمبر علیه السلام په خیرات باندې ملاو ده، ما او تا د رسول الله لنګر نه ملاو ده، ما او تا د رسول الله د ذات په وجه باندې ملاو ده. دومره خیر کثیر چې زما استاد 2 رکعاته نفل د رسول الله مبارک د خاطر د وجنه 3 کاله او 4 میاشتو باندې رب ته قبول دي چې زما استاد د 2 رکعاتونو دومره پروتوکول دی، دومره احترام دی د رب کائنات په حضور کې. والله دا صرف وجه حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د خاطره نور په روی زمین باندې یو نبی امت ته دغه شپه چې دا برابرې د 3 کاله او 4 میاشتو یو امت ته نه د ملاو. پیغمبر علیه السلام فرمایي دا د زما د امت خصوصیت دی. او وجه یې څه ده؟ وجه ورته بیانومه چې پیغمبر علیه السلام یو ځل صحابه کرامو سره ناستو او صحابه کرام 3 روایات راغلي دي، 3 روایات 3 واړم ټیک دی په خپل ځای باندې. مختلف موقع باندې پیغمبر علیه السلام مختلف خبره کړې ده، خو زه یو د هغې نه بیانومه چې پیغمبر علیه السلام مبارک ته چې کله د مخکینو امتونو عمرونه معلوم شو چې د هغې امتونو دومره ډېر عمرونه او په عمر کې دومره ډېر عبادتونه کله چې دا ورته ښکاره شو چې مخکې امتونو خو ډېر عمرونه دي، پیغمبر علیه السلام څومره شفیق دی، پیغمبر علیه السلام په خپل امت باندې څومره مهربان دی. رسول الله مبارک په ژوند کې د امت نه علاوه د هغې د فایدې نه علاوه رسول الله والله بل کار کړی نه دی. چې څه کړي دي خپل امت ته پارې کړي دي، چې څه غوښتي دي رب نه خپل امت ته پارې غوښتي دي. پیغمبر علیه السلام ته چې پته ولګېده چې دومره زیات عمرونه خدای پاکه د هغې عبادات به هم بیا زیاتي، د هغوی نیکی به هم بیا زیاتي. یا الله زما امت خو ډېر لږ عمرونه دي، 20 کاله او 30 کاله زیات به ووایم 80 کاله او 100 کاله هم ډېرو کمو خلکو ورنه 50 شپېتو پورې انسان ډېر په مشکله باندې رسي. یا الله زما د امت دومره کم عمرونه خدای چې عمر یې کمی خدای نیکی به هم کمی. زما امت به څه شی که زما امت به قیامت په ورځ باندې ټولو نه بهترین امت دی، ټولو نه به اول جنت لذي رسول الله فرمایي او نیکی به یې لګي. خدای پاک جل جلاله ته وي خدای پاکه د دغې امت دپاره زما د امت دپاره څه بندوبست وکړه چې نیکی یې ډېرې. صحابه کرام فرمایي پیغمبر علیه السلام دا ارزو وکړه، نبی علیه السلام دا تمنا وکړه چې زما د امت عمرونه کم دي، یا الله نیکی به کمی، خدای پاکه چې زما امت نیکی زیاتی شي. دغه غم یې وکړه، خدای ته یې التجا وکړه، خدای ته یې لاسونه اوچت کړه. صحابه کرام فرمایي سمدستي جبریل علیه السلام عرش نه په رسول الله باندې د الله په حکم باندې فرش نه راغی او رسول الله ته فرمایي یا رسول الله رب کائنات سلام در باندې وایي او د سلام نه پس داسې یو صورت یې در باندې نازل کړه چې په هغې صورت کې فرمایلی دي چې یا رسول الله ستا امت نه ما په کال کې داسې یو شپه ورکړې ده چې په دغې شپه باندې ستا امت 2 رکعاته نفل وکړه، رب کائنات ته به هغه 2 رکعاته نفل 3 کاله او 4 میاشتو نه زیات بهتري. یا رسول الله خیر من 1000 شهر. سمدستي جبريل علیه السلام راغی، رسول الله مبارک تمنا پوره شوه. تاسو سوچ وکړئ چې څومره کلونه د زما او ستا عمر دی، 80 کاله عمر دی، 50 کاله عمر دی، 50 ځل دغه شپه زما او پتا باندې راځي.
83 کې هغه له 50 له ضرب ورکړه په زرګاو کلونه ترې نه جوړېږي په زرګاو کلونه والله کما وتا صرف او صرف په عمر کې د رمضان کریم په اخرنه عشره کې په تاکو شپو باندې عبادت وکړه والله د دغه عبادت نم زما او ستا په عملنامه کې په زرګاو کلونو عبادت جوړېږي په زرګاو کلونو عبادت جوړېږي ځکه به ان شاء الله تعالی قیامت پورز باندې نیکیم د حضرت رسول الله د امت زیاتی اعمال بم د رسول الله د امت زیاتی او ټول اول رسول الله فرمایي ک جنت ته یو امت داخلهږي د رسول الله امت به داخلهږي ان شاء الله او که په انبیاو کې نبی داخلهږي امام زما او ستا نبی